بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، ریاض الحق ما د وطن میډیا سنټر نه تاسو ته بالکل نیغ پنیغه ما سره دلته په سټوډیو کې محمود جان عمرزی صاحب هم ناشته. قدرمنو کتونکو، خبره باندې کوو په د الیکشن اتمه فروری باندې الیکشن شوی دی او تقریبا نن 11 یا 12 ورځ ده، خو د هغې نه باوجود هم اوسه پورې حکومت جوړ نشو په ملک کې. په دغه حواله باندې مختلف پارټۍ لګیا دي، سرګرم دي، هغوی خپل کوششونه کوي. یو وخت کې دا خبر مخې ته راغلی و چې یوه پارټۍ هم دې ته نه تیارېږي چې هغوی دې حکومت په مرکز کې جوړ کړي. البته په صوبایي توګه باندې چې دی نو پارټۍ لګیا دي د خپل حکومتونو جوړولو دپاره کوششونه کوي. محمود جان عمرزی صاحب سره به خبرې اترې کوو او محمود جان عمرزی صاحب تاسو دا راته ووایئ چې وجه څه ده تر اوسه پورې یو پارټۍ هم دا پوره هغه پرېکړې خبره نه کړې چې یاره حکومت مونږ جوړو. البته اوس چې دی نو هغه د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ طرف نه دا خبره مخې ته راځي چې یاره حکومت په دوی جوړوي، خو بل طرف ته تحریک انصاف هم وایي چې یاره حکومت په مونږ جوړو. خو اوسه پورې داسې پرېکړې خبره مخې ته نه ده راغلې. وجه څه ده؟ ډیره مننه ریاض الحق صاحب. په ټوله دنیا کې چې کله الیکشن وشي نو د الیکشن نه پس بیا که تاسو ګورئ نو په هغه دنیا کې استحکام راشي. پاکستان واحد ملک دی دلته چې کله الیکشن شوی د الیکشن نه بعد عدم استحکام راغلی دی. پکار خدا و چې دغه الیکشن نه بعد یو پارټۍ ته اکثریت ملو او هغه پارټۍ په اسانه باندې خپل حکومت جوړ کړو او دغه عوامو ته چې کوم تکلیفات او کومې مسلې وي، کومې ستونزې وي، کوم د بجلی مسلې، د ګیس مسلې، د بیروزګارۍ مسلې دي یا ورسره تړلې د ګرانۍ مسلې دي چې دغه حل کړې وي. دلته په 8 فروری باندې الیکشن شو او هغه الیکشن نه پس دغه سیاسي جماعتونو دومره رسکشي خپلو کې شروع کړه چې د هغې نه زه نه ګڼم چې آینده لپاره عوامو ته څه فایده راشي. نو حکومت نه جوړېدل، خو یو خو د عوامو هغه منډیټ دی کوم چې یو پارټۍ له واضح اکثریت ورنه کړی شو یا ساده اکثریت ورنه کړی شو، نو یو خو دغه وجه ده. دویمه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز دغه غټې پارټۍ دې وخت کې مخې ته راغلي دي، نو د دغه یو بل سره هغه کارم ټیک نه دی روانه. لکه که موږ د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړو نو پاکستان تحریک انصاف د ډیر وخت نه د نورو سیاسي جماعتونو سره د ناستې نه هغوی داسې انکاري غونتي وو او داسې پاکستان پیپلز پارټي یا نواز لیگ هم د دوی په حق باندې د یو نفرت اظهار به کو. او دا ځل پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه تر دې حده پورې راغلی چې مخکې خو به یو سیاسي جماعت سره هم نه کېناستل. دا ځل هغوی لګیا دي چې جمعیت علما اسلام کوم چې د هغوی ډیر زیات په ضد باندې لګیو، هغوی سره هم د ناستې اعلان وکړه، بلکې کېناستل ورسره. داسې قومي وطن پارټۍ هم راغلل، هغوی سره هم ملاقات وکړو، عوامي نیشنل ګوند سره هم دغه خبرې وکړې، خو عوامي نیشنل ګوند وویل چې زموږ منډیټ چې کوم دی هغه خو د دې صوبې تر حده دی او دې صوبه کې تاسو ته هغه منډیټ ملو شوی دی. نو د حکومت نه جوړېدو زما په خیال وجه دا ده چې عوام کوم منډیټ ورکړی دی نو هغه یو پارټۍ له داسې واضح اکثریت نه دی ورکړی شوی چې د هغې په وجه باندې دغه حکومت جوړ شي. نو زما خپل خیال دغه دی. بالکل. یو خبره بله ده، یو 3 داسې واقعیات وشو چې هغې ډېر زیات خلک حیرانه کړل. یو واقعه چې کومه ده نو د مولانا فضل الرحمن چې هغه دا خبره وکړله چې عدم اعتماد کله پیش کېده، کله د تحریک انصاف حکومت ختمېده، نو هغې کې چې دی نو هغه موږ ته باجوه او فیض حمید چې دی نو هغه دغه ویلو. بیا وروسته دا خبره مو کړله چې یاره فیض حمید نوم ما چې دی نو هغه په غلطۍ کې اخیستی و. یوه دویمه خبره پکې چې کوم کمیشنر راولپنډي کومه خبره کړې وه چې یاره ما باندې داندلي وکړې شوه او ما دې په دغه چوک کې چې دی نو هغه پانسي کړی شي او دا یو وی چې یاره زما ضمیر چې دی نو هغه راویښ شوی دی او دا دونه ورځې ما خوب هم نه یې کړی. به هر حال هغه دغه خبرې وکړلې. او درېیمه خبره چې کومه ده نو هغه د پرویز خټک چې د کوم پی ټي آی پارلیمنټیرین وه د هغې نه د هغې د صدارت نه د هغې د بالکل څه ورته وي دغه ممبرشپ نه هم استعفا ورکړه. بل طرف ته د هغې خبره د تحریک انصاف خبره هغې سره هم روانه ده. دلته ایم ډبلیو ایم چې کومه پارټي ده هغې سره هم خبره اتر روانه ده. بل ورسره دغه سني اتحاد هم پکې راغی. نو ډېر زیات داسې هغه بدلون روزانه را روان دی. نو د دې نه به جوړېږي څه مخکې څه ښکاري؟ پاکستان تحریک انصاف ته خو مسله دا ده چې هغوی په آزاد حیثیت باندې کامیاب شوي دي او په آزاد حیثیت باندې په آزادو نښو کامیاب شوي. نو آزاد
ممبر چې کوم دی هغه د پارټۍ د پالیسۍ سره هغه که فرض که نزي نو په دغه کې هغه باندې پابندي نشي لګولی، ځکه چې الیکشن کمیشن د کومې نښې لاندې یا د کومې پارټۍ د ټیکټ لاندې ته وګټې نو الیکشن کمیشن ته د دې پابند دی چې همدغه پارټیو د پالیسۍ به خیال ساتي. اوس دغلته ټوټل چې کوم کامیاب شوي د پاکستان تحریک انصاف کسان نو هغه په مختلفو پارټیو په آزاد حیثیت باندې کامیاب شوي دي او آزاد حیثیت اوس په یو پارټۍ کې وردننه کول لازمي په دې دي چې هغوی هغه پارټۍ کې شامل شي، نو که سبا دی د دغې پارټۍ نه ځي نو بیا به د الیکشن کمیشن د لوري د هغه رکنیت چې کوم دی هغه معطل کیږي. نو دغه خو د هغوی دپاره ضروري ده که فرض که داسې ونشو نو دا د مرغۍ وي او دا د مرغۍ چې بیا چونیوله بس بیا د هغه وي هېڅ چا پې هېڅوک پې هېڅ هغه خبره ورسره نشي کولی چې ته زما یې. نو دې وخت کې چې کوم حالات جوړ شو نو دغه پارټو سره خو د هغوی نن زما په خیال د هغه شمولیت هغه فیصله هم مخې ته راله، خو د دې نه مخکې جماعت اسلامي سره هم د دوی څه خبرې روانې وې او جماعت اسلامي بیا د دغې نه انکار وکړو چې تاسو که کوئ نو بیا به ټول پاکستان کې موږ سره کوئ، داسې نه کېږي چې تاسو په دې صوبه کې موږ سره یې، پنجاب کې بل سره او وفاق کې بل سره یې. نو د هغوی موقف کې یو وزن او یو خبره وه. نو اوس ګورو تاسو د پرویز خټک خبره وکړه، نو دا په پلین باندې پرویز خټک د دغه جماعت نه پارلیمنټریان چې کوم پاکستان تحریک انصاف و د هغه نه هغه استعفا ورکړه او محمود خان او دغه ټول اتحاد وکړو او کېناستل او زما په خیال چې دوی به پکې ضم شي، ځکه چې دوی دپاره اوس دې وخت کې د دوی هغه پارټي چې کومه ده هغوی سره خو انتخابي نښه نشته، نو د دغې نښې دپاره به دوی خامخا دغلته ضم کېږي. نو اوس ګورو چې راتلونکي وخت کې څه خبرې جوړېږي او څه، خو حالات دې وخت کې چې کوم دي هغه ډېر زیات خراب طرف ته روان دي، ځکه چې پارټۍ یو برداشت کوي نه یو بل، او که داسې موږ ګورو نو یو پارټي ځان له حکومت نشي جوړولی. بالکل خو دا پی ټي آی پارلیمنټریان چې کوم تحریک انصاف پسې یا زه دا ووایم چې عمران خان پسې هغوی کومې خبرې اترې کړي دي، خاص کر پرویز خټک خبرې کړي دي، نو پرون چې په میډیا باندې کومه خبره چلېده چې دا یو د معاهدې د لاندې هر څه وشو، نو د دې نه خو بیا دا خبره ظاهرېږي چې لکه د دوی ترمنځ یو کمیټمنټ د مخکې نه و چې لکه بس اول به مونږ بیل شو، بیا به چې دی نو یو بل پسې خبرې اترې وکړو، بیا به د هغې نه پس چې دی نو استعفا به مطلب دا چې ټیک ته هغه وخت کې دا پته نه لګېده چې یاره پرویز خټک په سیټ ګټي یا نه ګټي، هغه خو سیټ هم ونه ګټو، بلکې د هغه د پارټۍ چې دی نو زیاتره خلکو سیټ ونه ګټو، غالبا یو یا دوه سیټونه هغوی په دغه صوبه کې اخیستي دي. نو زه دې ته په دې نظر باندې لکه زه وایم چې یاره حیرانتیا ده زما دپاره چې یو خوا یو بل پسې هغه خبرې سختې خبرې او بل خوا بیا یو معاهده شوې وي، هغه معاهده څنګه شوې ده پکار دی چې هغه مخې ته راشي چې هغه معاهده کومه یوه ده او د داسې کسانو ترمنځ شوې ده چې هغوی یو بل ته مطلب دا چې هغه د یو بل هغه سوري په ګټو باندې اولي. نو زه په دغې باندې حیران یم چې یاره دا څه کېږي، په ملک کې څه روان دي او څه کېږي. دا خو د اوسنۍ خبره نه ده، که فرض که پرویز خټک خبره مونږ کوو یا د محمود خان خبره کوو نو دا د اوسنۍ خبره نه ده. که لږ شانتې وړاندې لاړ شو نو شیخ رشید ته عمران خان سوي، د هغې نه وړاندې بیا چودھري پرویز الهي ته عمران خان سوي، دغسې مولانا ته عمران خان سوي، مولانا ته عمران خان سوي، عمران خان مولانا ته سوي. دغه ټولې خبرې خو زما په خیال باندې په پاکستاني سیاست کې داسې اهمیت ځکه نه لري چې دلته دوی وایي چې په سیاست کې هر څه روا دي، خو زما خپل خیال دا دی چې په محبت او سیاست کې هر څه روانې دي پکار، یو سټینډ دی او په هغه سټینډ باندې بیا ولاړه پکار ده چې ته په هغې باندې ودرېږي. که فرض کا دغه پرویز خټک سبا په دې پارټۍ کې دوباره شامل شي نو خلک به څه وایي، خو دغه سیاستدانان دغه څیزونو ته نه ګوري، دوی خپلو مفاداتو ته ګوري او کوم ځای کې چې د دوی کوم مفادات یا هغې حاصلولو لپاره دوی دا خبره اړو ضروري ګڼي نه. محمود جان صاحب زه خو دا وایم چې لکه یو لیډر چې کوم وي د یو پارټۍ هغه د یو کارکون دپاره ډېر قدرمن وي او د هغه دپاره یو آیډیل وي، نو چې زمونږ لیډران دغسې کارونه کوي چې یاره سهار یو خبره، مازدیګر بله خبره، ماسخوتن بله خبره، نو دا مطلب دا دی چې زموږ د سوسایټۍ کې خو به دا هغه منافقت په ورته زه دا ووایم چې دونه حده پورې به راشي چې بیا به د عام خلک یو بل سره همداسې دوکې کوي چې نه بس ټیک ته دا خو مړه به د سیاست مثال دی، ما تا سره یو بزنس وکړو
او پرون ما دا خبره کوله نن دا خبره کومه یاړو د وی چې بس یو مشر دا ویلو یو سیاسي چیرې یو ټرن اغشتل چې دینو دا یو غټ لیډر چې دینو دا نښه ده نو موږ په کوم اړخ باندې روان یو نو بس اصل مسله زمونږ په عوامو کې د پولیس کې ده پکار دا چې زمونږ ولس په دې خبره باندې سوچ وکړي زمونږ ولس د خپل پارټي لیډر چې کوم دی هغه که ټیک دی او که غلط دی خو هغه دا ثابتوي چې زما لیډر ټیک دی که فرض کا خپل پارټي خپل ورکر د خپل لیډر نه دا تپوس اونه کو نو که د بل پارټي ورکر هغه پسې هر څونه وي نو هغه عمره پیدا هغه نه کوي پکار دا چې زمونږ ولس په دې باندې سوچ وکړي چې دغه واکداران چې کوم دي دا به تر کومه پورې مونږ استعمالي دوی به خپل مفاداتو دپاره تر کومې پورې او همدغسې معاهدې کوي او په دغه طریقه باندې رواني نو ولس له پکار دی بلکې د هرې پارټۍ ورکر له پکار دی چې هغه د خپل لیډر نه تپوس وکړي چې تا دا پلانکۍ غلطي وکړه لکه دې وخت کې مولانا صاحب هغوی سره اتحاد وکړو نو دغه اتحاد په کومو شرایطو باندې شوي دي یا کوم داسې خبرې دي چې هغه پاکستان تحریک انصاف ته هغوی نږدې شو یا د پاکستان تحریک انصاف کسان دې خوا نږدې شو نو پکار دا چې دوی تپوس وکړي دا اتحاد زما په خیال باندې نه شوی پرون هم چې د مولانا فضل الرحمن کوم یو انټرویو و نو هغه پکې دا خبره کړې وه چې زمونږ او د هغوی ترمنځه د 12 کالو یو غر چې کوم دی یا یو مخالفت هغه موجود دی نو دا داسې نه کېږي خو هغه وایي چې یاره مونږ زموږ کوم کلچر دی کوم کلتور هم دی نو مونږ پښتانه چې کوم یو یا زمونږ چې کوم د سټیچر والا خلک یو نو مونږ یو بل له ښه عزت ورکو نو په دغه حواله باندې هغه دا خبره کړې ده بهرحال داسې ښکاري چې دې هفته کې به دننه چې کوم د مسلم لیگ نون یا د پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم چې ترمنځ کوم د اتحاد د خبرې اترې روانې دي نو کېدای شي دغه سرته ورسي د پی ټی آی چې کوم د وزیر اعظم امیدوار دی عمر ایوب هغه به خپل هغه مطلب دا دی چې کمپټیشن کوي په دغه سیاسي میدان کې خو بهرحال چونکې هغوی سره نمبرز نه وي پوره او د هغوی چې کوم د نور د سیټونو خبره اتر هم ده هغه هم لا کلیر نه ده چې هغوی ته به هغه مخصوص سیټونه میلاویږي یا نه میلاویږي نو زما خیال دا دی چې دې هفته کې به دننه دغه د حکومت سازۍ دغه عمل سرته ورسي بالکل او پکار هم ده چې ورسي ځکه چې دغه ملک کې مسایل دي او د دغه مسایل حل کولو دپاره یو حکومت جمهوري حکومت لازمي دي کوم چې نګران حکومت دی هغه تر دې وخته پورې خپل کردار ادا کړو خو نګران حکومت د چا په ووټ نه راغلی د دې وجې نه هغوی جوابدې هم چاته ني نو پکار ده چې دغه حکومت جوړ شي او زما خو به گزارش دا وي چې په هره صوبه کې چا سره دغه منډیټ هغه د حکومت جوړ کړي خو د هغوی اپوزیشن چې کم دی نو هغوی سره د کومک وکړي د مخالفت په دی دغسې کوم مرکز کې څوک حکومت جوړوي او په دې درې واړو نورو صوبو کې څوک حکومت جوړوي چې یو بل سره ملګرتیا وکړي او د دې ملک او د قوم د اوچتوالي دپاره سوچ وکړي که فرض که دغه ونه شو نو زما خپل خیال دا دی چې پاکستاني قوم مخکې نه ډیر تباحال دی او که فرض که د دوی دغه دنګل همدغه شانتې جاري پاتې شو نو یقین مې نه دی چې پاکستاني قوم هغه کومې مسلې چې دی هغه ختمې شي ها بالکل قدرمندو کتونکو دغه زموږ پروګرام د محمود جان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او که دغه حکومت جوړ هم شي نو دغه کمې خدشې چې د یو عام سړي په ذهن کې دي نو هغه به همدغسې موجود وي ګراني به راځي بېروزګاري به زیاتېږي نورې مسلې به زیاتېږي بلکې څه خلک دا وایي چې دا به داسې حکومت وي چې کېدای شي دا کال دوه کې دغه حکومت ختم شي بهرحال د الله تعالی نه به دغه سوال کوو دغه دعا به کوو چې زمونږ په راروان وخت کې که هر یو حکومت راځي خو خدای پاک دې داسې کړي چې د عامو خلکو په هغه کې ډېر زیات خیر وي او عام خلک او د دې ملک اوسیدونکي چې دی نو هغه په خیر خیریت سره چې دی نو دغه وخت تیر کړي او د هغوی مسلو کې د زیاتۍ په ځای باندې کمې راشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ